د پی ټی آی یو نظریاتي کارکون زمین داسې موجود دی د خپلو خیالاتو اظهار به کوي. وروره السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. ستا د وخت د راکولو یو جهان مننه. نو زمینه ورور دا راته ووایه چې په پی ټی آی کې ته ډېر د پخوانی که نه او ستاسو د مینه د دې کالر نه د جامو نه لګي چې پی ټی آی کې لیکلې ده څه چې په پارټۍ کې کېږي نن سبا د هغو په باره کې به څه خیال لرئ؟ زه خو دا وایم چې کوم دغه شوي د ګډونه شوي اوس به موږ دا وایي که نه زه د پاکستان تحریک انصاف ورکړی موږ به دا اوس نه وایي. اوس خو پیزه موږ راغلی دی که 100 دی او 101 دی نو به زموږ د پارټۍ فیصله وه هغه خو وشوه خیر اوس چې موږ باجوړ له کارونه غواړو ولې زموږ خلکو نه وډ اخیستی دی وډ به موږ ما ته په خپله د خپل کور زه د پردي کوی نه اوبه راوړم ما ته دومره ستونزه ده چې خو ته زما کور ته راشه او ځای وګورې نو ته به یې په خپله ومنې. او بله ورځ زما یو دغه شوی دی یو واقعه زما سره شوې ده زما په زوی باندې یو کس ډزې کلي بر داخلي ده په شرط پټي کې ماشوم 10 سالو بچی دی زما او بیا چې زه لاړم کارنۍ ته نو کارنۍ کې ما ته بس دغه څه وایي لنډ کې چې ما لاسو ته مټکاړۍ راورتله چې ته به هم جټ پیشي ورکې نو ما جټ ته وویل چې انصاف داسې غواړم چې د خبرې جواب مې په خبره ورکړو او د ډک جواب ورله په عدالت کې غواړم د عدالت د انصاف غواړم بس. البته دومره سینیر ورکړی د پارټۍ او بیا هم ستا په کور کې اوبه نه کړی لکه دا کار نه دی شوی څه غواړې دغه ایم این اے او ایم پي ایس ته؟ زه د انورزیب خان نه دغه ډېره شکریا ادا کوم دغه یو قدردان کس دی هغه د دې په دغه نه مخکې خلکو له خدمت یې کړي اوس پې ورته امید دی بیا به هم کوي انشاءالله. موږ بله ورځ ورسره څه خبرې ملګرو شوي هم دي زما تر یوازې نه کوي ما په کلي کې یو بیچو ده زما د ذات مسله نه ده دا اجتماعي کار دی پول دی دایتي دا زما نه چې کله مړی وشي نو موږ جنازو نه هغه نه پاتې کېدی شو جنازګاه زما په تقریبا په 15 اخبارو مرګله جنازګاه زما کلي کې روډونو باندې خلک ودرېږي او جنازګاه ځای نشته دا ته ډېر په دغه باندې غواړم زه ورته سوال کوم د سکندرو خلکو لري دا ورکې زموږ ډېره غټه ستونزه ده د پارټۍ ورکر په حیث باندې چې اوس کوم ایم این اے د تا خبرو په زما نوکري ختمه شوې ده دغه څنګه چې کول غواړي چې څنګه تا نوکري ختمه شوې ده دغه وضاحت هم وکړو. دا به درته زه نومونه وښیم ټولې پېژني ډاکټر حمید صاحب ما له دا نوکري وکړه او بیا ما نه ریحان نوم یې دی زما تشه تاسو به یې پېژنئ هغه پکې ګواه دی د سلارزو یو کس ګل خان نوم یې دی هغه زموږ ملګری دی هغه په دې باندې ګواه دی جاوید نه دی جاوید ته پی ټي آی لکه صدر دی د سکندرو هغه په دې ګواه دی زما نوکري خرڅه شوې ده دلته په دې سکول کې د اعتماد په سکول کې زما خرڅه شوې زه افسوس کوم چې راخرڅېږي څنګه زه د دوی ستاسو په دغه باندې دا وخت ټولې دنیا ته او ټول هر یو دغه ترڅول غواړم چې د دوی خلاف په ګورې زه احتجاج ته تیار یم. تاسو نوکري چې چا ختمه شوې ده د هغوی تاسو ته پته شته نومونه دا خو ښکاره خبره ده چې دلته یې نومونه به درته ودغه کوم له دې دغه نه خلک راغلي دي دغه شیخ بابا نه شیخ بابا کسان دي هغه پکې 100 کسان خپل اخیستي دي نوم یې درته اوس په دې کې ځای کې ځکه نه ښیم چې هغه په خپل هم ځان پېژني زما نوکري پکې خرڅه شوي 11 کسان دي یو پکې د سلارزو د ډانډو سلیم نوم یې دغه پکې خرڅه شوی نوکري. تاسو ولې ډاکټر حمید را نوکري کړو تاسو بیرته هغه ځای کمپلین کړی چې هغه نوکري خرڅ کړې ورون بل پرون یې ورسره بیا خبره وشوه هغه ویل دا نوکران څه بل شان دغه باندې تقسیم شوي دي د ما ورته چې تقسیم شوي تاسو راپاسئ که نه زه به مخکې ځم زه به په دې باندې ای کورټ ته بیا تیار یم هر څه ته پرې تیار یم خو د دې دغه به زه غواړم او جاوید ما ته جاوید دغه مبارکي راکړې ده جاوید د سکندرو صدر د پی ټي آی او ستاسو په دغه ورته بری راز به یم خو دا دغه هغه وګوري هغه بیا په خپله شېږي چې او زه ګواهي په دې کې د پی ټي آی یو سینیر ورکر په حیث باندې خپل چې زموږ کوم ګټ ورزداران دي د پی ټي آی هغو ته به څه میسج ورکول غواړم؟ زه د وزیر اعلی صاحب ته ګورنر شاپرمان صاحب ته د پاکستان وزیر اعظم صاحب ته زه دا میسج ورکول غواړم چې نوي پاکستان خو دا سوچ نه دی چې یو سړی د غریب نوکري رالي او بل ته په پیسو باندې خرڅېږي نو خامخا به موږ زه د پارټۍ دپاره ما شپه ورځ یوه کړې وه ما خپل ځان باندې تکلیف تېر کړی نه ما ستونزه زه څه کوم تاسو دنیا معنی چې زه په بازار کې د ګاډۍ کار کوم او د هغې باوجود هم زما سره زیاتې کېږي نو زه به د دې مطالبه به زه د وزیر اعظم صاحب نه کوم چې په دې باندې فوراً ایکشن وایي. تاسو خپلې مزدورۍ سره سره پارټۍ ته دومره مخلص یاستئ دلته چې کوم موږ لوکل لیډران دي د باجوړ نه زیات داسې مخلص څوک دی څوک زیاته مینه کوي؟
زما څخه زه سره ته ویم نو زه جانورزی فن زما سره ډېره زیاته دغه کوي ډېره زیاته زما بیا هم خیال ساتي د هغه زه بیا هم شکرګزار یم زموږ سره خبره کولو ډېره ډېره مننه یو جهان مننه والسلام अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नगमाना जाफरी और आज आपको मैं हबीबुल्लाह मशाल के YouTube चैनल HMPK के बारे में बताना चाहती हूं। दोस्तों, इस चैनल पर बहुत अच्छी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए इनके चैनल को और धूम मचा दीजिए।